په دنیا کې هر کال 1 کروڑ خلک د ټي بي د خطرناکي ناروغۍ په ضد کې راځي چې پکې 14 لکه خلک د دنیا نسترګي پټي کړي او د آخرت په سفر روان شي. د ټي بي عالمي ورځ په مناسبت سره د ملکند سرخر بټخيلي په ځای کالج کې دستوره شوي چې پکې د کالج طالب علمانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. د دستورې په مهال د ټي بي ناروغۍ او د مکمل علاج په اړه ډاکومنټري فلم وښودل شو. دستورې ته ډیپټي ډي ایچ او ډاکټر سبیح الدین وینا وکړه او ویل چې د ټي بي ناروغۍ کې هر کال زیاتوالی مخې ته راځي. وجه دا ده چې د دې ناروغۍ په اړه د شعور کموت او مسلسل علاج نه کول دي کوم چې د یری علامت ده. هغه زیاته کړل چې هر کال ملکند ضلع کې د 1200 تر 1500 پورې د ټي بي نوي کیسونه ریکارډ کیږي. د کوم لپاره چې د ضلع ټولو سرکاري او غیر سرکاري هسپتالونو کې د مفت علاج بندوبست شوی دی. اصلي کې د بیماری داسې ده چې اول مونږه یو ټارګټ ځان ته یې دی چې مونږه 90% چې څونه مریضان په دې علاقه کې دي په دې ملکند کې دي چې هغه مونږه اچیو کو هغه ټارګټ ته موږ لا رسیدلی نه یو. موږ کوششونه جاري دي. موږ ډاکټران صاحبان او پیرامیډکس دغه ټول ځان سره شاملو چې دغه نښو نښانو والا بیماران برجسټرډ کی هغه راولېږي موږ چې هغوی پراپر تشخیص وشي او علاج ورته شي. انشاءالله د هغې نه پس چې دغه ټارګټ موږ اچیو کړو نو بیا به په دې کې ورو انشاءالله چې په دې کې به ډراپ راځي. بیا د غیره ټي بي څنګه لګي او د هغې اویرنس و او بیا د هغې ټریټمنټ څنګه کیږي په کم ځایونو کې د هغې ټریټمنټ کیږي لکه څنګه ای بي چې سپوټ موږ واخلو او ای بي ایسډ پاس بي سي لای په هغې کې موږ ته د هغې نه موږ ته معلومات کیږي چې یاره د دې کس ټي بي بیماري شته یا نشته دی. د هغې نه نور ټریټمنټ یا نور ټیسټونه هم دي لکه ای اس آر ټیسټ ولا مونږه کوو د هغې سره چې نور ټیسټونه ولا هم مونږه کوو ایکس رای کیږي چسټ ایکس رای کیږي هغې نه معلومات که پرس که وشي نو په بټخیله کې هم او په نور ځایونو کې هم د هغې سنټر شته دی چې هلته مفت تشخیص هم کیږي او فری ټریټمنټ د هغې کمپلیټ ورته میلاویږي. که زمونږ په ذهن کې دونه معلومات نه و چې یاره ټي بي دې شي او د دې علاج او مونږ خو دا خیال و چې یاره د دې د څه وجوهاتو له چې دی نو د دې بیماري لګي خو هغه دوی په تفصیل خبره وکړه نو مونږ هغه اپریشیټ کوو. ماشاءالله ډېر سټوډنټس ناسو چونکې نن د عالمي ورځ وه د ټي بي په حواله سره نو مونږ دوی د دوی ټیم چې دی اپریشیټ کوو او دا غواړو چې یاره دا هر کال یا مطلب دا هر شپږ میاشتې پس داسې یو سیمینار کیږي. د ټي بي ښکاره علاماتو کې ټوخې بلغم کې وینه هره شپه تبه راتلل لږه نه لګېدل او ورځ په ورځ د انسان وزن کمیدل د خطرې علامت دی. داسې حال کې په وخت علاج کولو سره د دې لوی ناروغۍ مخنیوي ممکن دی. باید چې هر تن د ټي بي په اړه ځان په مکمل توګه خبر وساتي. عمران زریاب، خیبر نیوز، بټخیله، مالکند.